د پښتنو تاسو د پټه شوي تاسو د وسایلو خبره وشوله وسایل په اصل کې قام دی په یو خاوره افراد دي په یو خاوره وګړي دي په یو خاوره باندې موږ ډاډه عزیزانو چې تاسو د قام داسې بیداري وئ انشاءالله د قام بیدارۍ د دشمن شکست دی د قام بیدارۍ د دشمن ماتې ده موږ شکست ورکړی ده د دشمن نه انشاءالله په ګوند کوو بیا په دې میدان باندې او د خوشحال بابا په خوشحال بابا په شعر باندې دغه ظالمانو ته جواب وایو چې افغان ملت دا نشي ماتولی افغان ملت یو بل نه نشي کولی د تجارت لارې قامه باندې کړي جوړ کړو بدري جوړ ک بس یو بدري جوړ ک پاګه باندې نظر جوړ جرګه کې موږ دا راکو د شل کالنا د نواپاس په شان تاریخي لارې تړلې ده د ګوسلۍ لارې راته بنده کړې ده د تورخم په لارې تجارت راته ختم کړی دی د انګور اډې او د غلام خان په لارې تجارت ختم کړی دی په دینشي او درخاص یې زموږ تګ راتګ بند کړی دی په قمردین بادیه او په چمن کې زموږ تجارت دې ظالمانو ختم کو موږ دا غږ کوو په دې جرګه کې دا د تجارت لارې دې کولاو کړي که نه به د قام لښکر به ورځي دا لارې به انشاءالله کولاوئ عزیزانو خوشحال بابا وای خوشحال بابا وای درس پښتون له قندهاره تر اټکه سره یو د نن پکار پټه وښکار په یوه ژبه ویل سره پښتو کړو وای هېڅ نه شو له یو بل خبردار او پښتانه که بل څه فکر کړي ناپوه دي بې له تورې خلاصې نشته په بل کار عزیزانو توره به کوو په دې میدان باندې مېړانه به کوو په دې میدان باندې اخري جرګه نه ده د جرګې نه یېره ده یېره د دې خلکو جرګې به ورته جاري ساتو انشاءالله په خیبر به ورته کوو په باجوړ به ورته کوو په وزیرستان به ورته جرګې کوو په جوب او قدس عبدالله به ورته جرګې کوو او انشاءالله په کابل او کندهار به هم درته جرګې کوو راواړو انشاءالله ملګرو تاسو راواورئ عزیزانو په دې خبره باندې ځان پوه کړئ چې تاسو پښتونخوا ډېر زورور سړی پیدا کړي وئ خو په دې وخت کې ګورئ موږ ماته محکومیت ښکاري د پاکستان آئین تش په نامه باندې پاتې دی د پاکستان د آئین نه منظور پښتین انکار نه دی کړی د پاکستان د آئین نه پښتنو انکار نه دی کړی دغه ظالمانو د آئین نه انکار کړی دغه مجرمان دي د دې ریاست دغه مجرمان دي ونیولی شي د دغه آئین لاندې عزیزانو زه خبره رالنډومه موږ دا یو خبره کوو دې قام ته دې څوک د باغي نظر نه کوي دې قام ته دې څوک د کافر نظر نه کوي وایي ما ته کشر ورور ویل د کیم خیمه کې لالا زه نه یم پښتون کافر دی او چې پښتون پرې د اسلام کلمه زده کړه هماغه وخت په پښتون کافر دی زموږ ستاسو لیکونو پښتنو یاد ساتئ زموږ ستاسو لیکونو احمدشاه بابا میرویس هوتکو د وخت اتلانو دغه تورلنګو ته کلمه ویلې وه موږ ته دا کلمه نشي ویلی موږ دا مسلمانان کړي دي خو موږ ولې په دې خپله خاوره کې د جبر ښکاري بیدارۍ به پکار عزیزانو یووالی به پکار انشاءالله دا جرګه تاسو را ډاډه اوسئ دا خبرې به نه کوم چې جرګه کامیاب ده او که نه ده د دې جرګې کېدل منعقد کېدل راغونډېدل دا د دې نه کله چې دا جرګه کامیاب ده په اخره کې عزیزانو زه د احمدشاه سایل صاحب پر حساب خپله خبره راغونډومه وایي دا وګړی په وجود څومره غني دی دا وګړی په وجود څومره غني دی خو په برخه جوارګر دی تاواني دی او تار پر پروت دی شاوره ټول نکو سایله د پښتونو له تنګریوان د لیوني دی وما لا اله الا الله درنو پښتنو ملګرو همزولو کشرانو زما خویندو میندو تاسو ټولو ته د خیبر په دې تاریخي غړیالۍ او توریالۍ خاوره باندې هرکلی وایم نن تاسو ټول په یو داسې وخت کې دلته راجمع شوي یئ چې پښتانه د خپل راتلونکي سباوون دپاره په جرګه باندې دي پښتانه د خپل مستقبل لپاره پریشانه دي او زه دا خبره نن په جان کوم چې نن الله دې د باچا خان رحمت الله علیه رخصت د خان شهید رخصت چې د هغو دواړو هغه فلسفه چې پښتون په یو مرکز او په یو نقطه باندې راغونډ کړي نن هغه کار د جنوبي وزیرستان یو محسوس منظور احمد پښتون وکړو دا هغه په دې باندې دا کېدل
عزت افزایی کوم ستاینه کوم ملاتړه کوم زه پښتون زما د خیبر پښتونخوا ډېر ننګیالي ملګرو یو څو خبرې درته کوم لږ په همت په حوصله بیا اورئ دا اجتماع دا نن موږ جلسې نه یو راغونډ شوو بلکې د پښتون قام هغه جرګه چې د کم جرګې د ناکامولو لپاره نن نه څو ورځې مخکې په موږ باندې دلته برید هم وشو زه هغه ټول شهیدانو څلور شهیدانو ته خراج تحسین پېښ کوم هغه د دې خاورې شهیدان دي هغه د دې وطن شهیدان دي او زموږ د ټول د سترګورونه دي الله دې د ابو رشاد بلند کړي او هغه قوتونه دا ټوپۍ چې ما نن په څرګنده په دې باندې 804 لیکلی دی زه د هغې تحریک انصاف نمایندګي هم کوم او دا خبره په جار کوم چې دا هغه قوتونه چې د کوم قوتونو د لاسه زموږ درې ملګري شهیدان شوو دا هغې قوتونو د لاسه زموږ لیډر هم په جیل کې پروت دی زموږ هغه خلک چې د دې وطن امن دشمنان دي د دې وطن د امن دشمنان دي د دې وطن د کاروبار دشمنان دي د دې وطن د وسایلو دشمنان دي هغه ټول خلاف به موږ یو ځای کېږو بلا تفریق به یو ځای کېږو دشمن په موږ کې همیشه نفاق جوړوي دشمن همیشه زموږ په صفونو کې دا مشران سټیج ته راځي زه د بلې وینا لپاره ایډوکیټ مرید حیات صاحب ته خواست کوم چې راشي تاسو خپله وینا واورئ ایډوکیټ مرید حیات صاحب تاسو کښېنئ خواست کوو دلته کښېنئ ډېر ښه ناست واست یو ملګری مه ولاړېږئ اوس انشاءالله مشر الرحمن الرحیم زه نړیوال افغان وطن نه چې څومره زمونږ مشران راغلي دي څومره زمونږ دلته خویندې میندې راغلي دي او څومره ننګیالي ځوانان راغلي دي سور سلامونه پېښ کوو چې د منظور احمد پښتین په قیادت کې موږ ټول نر او بر افغان یې یو کړلو او په دې جلګه کې داسې ده چې موږ هغه ارمانونه هغه ستونزې امید دی چې انشاءالله دې نه باندې په دې وطن باندې په دې خاوره باندې خدای به د زړه او د خوشحالۍ زړه راوړي انشاءالله چې موږ ستاسو داسې اتفاق او داسې اتحاد لرو شیخ سیدي صاحب دلته یو خبره وکړه چې دا ادب کله مشومه ده نو مشومه ده سیدي صاحب زه دا خبره درته کوم او پلان ننګیال دا عبدالله ننګیال په خپله وینا کې یو اعلان کوو کوم چې بې ننګه سړی نه دی یار مې بې ننګه سړی نه دی چې په سخته کې په کار شي را بشي نه شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخښونکی او مهربانه ده ما د پښتون وطن له ګوټ نه راغلو ډېرو ښاغلو مشرانو همزولو کشرانو ننګیالو شاګردو خویندو ورونو السلام علیکم ټول اول زه که دلته خپل ګران شهید چیچا په جنازې چې دې جرګې اعلان شوی و ګیلمن شهید ته هغه ته د عقیدت ګلونه وړاندې نه کړو او هغه ته د دې وطن هغه شهید نوم ورنه کړو چې ټول پښتانه اول په جنازې راغونډ کړو او بیا یې په دې جرګې راغونډ کړل دا پښتانه او بیا دیو ګران ملګري خلیل افغان چې ابل ورځ شهید شوی دی دلته د واڼې نه راونیسه تر کابل پورې او له کابل نه راونیسه تر دې میدان پورې همیشه یې نبض په میدان ولاړ و او خپل سر یې قربان کړ نو یو شهید ته